دی ایمان ساتي بما په هغه کتابونو باندې انزل الیکا. اوس دلته کې بما کې مفسرین حضرات فرمایي چې دا ما چې کوم دا عامه ده، نو چې عامه شو نو مطلب یې څه شو چې نازل شوی دی ای پیغمبره پتا باندې، نو په دې کې بیا قران هم داخل شو او احادیث مبارکه هم پکې داخل شو. یعنی قران ته وحی مطلوب لیکيږي. په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دوه قسمه وحی وروړي. یو وحی هغه با پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې قران نازلې دو، جبرائیل علیه السلام به قران نازلو. او د یو وحی هغه ته غیر مطلوب لیکيږي، یعنی جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته احادیث بیانول د الله جل شانه طرف نه، یعنی هغه د هغه معنی به د الله تر طرف نه او الفاظ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر طرف نه. نو احادیث مبارکه د پیغمبر علیه السلام احادیث چې کوم دي ته وحی غیر مطلوب لیکيږي. نو بما انزل الیک د مؤمن صفت داري چې دی با په هغه وحی باندې یقین ساتي کما چې پتا باندې نازل شوی دا هغه وحی مطلوب د قران دا، نو قران باندې هم مؤمن یقین ساتي او وحی غیر مطلوب احادیث چې کوم دي دا به هم د یقین په دی باندې ساتي. نو دلته په منکرین حدیث باندې رد امراغي چې کوم خلک د حدیثونو انکار کوي چې حدیث حجت نه دی د پیغمبر علیه السلام، او یا دا چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کلونو بعد د دې حدیثونو کتابونه چې کوم دی دا شایع شوی دی او وجود کې راغلي دي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه د دې انکار چې کوم دی دا سړی کفر درسي. او په دې آیت کې بما انزل الیک کې دا هم داخل دي. مفسرین حضرات فرمایي چې ما عام ده په دې کې وحی مطلوب او وحی غیر مطلوب دواړه شامل دي. نو حدیث چې کوم دی دا حجت دی په شریعت کې، ځکه چې پیغمبر علیه السلام بارک الله جل شانه فرمایي وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى، چې پیغمبر علیه السلام چې کوم دی هغه د خپل خواهشاتو نه خبرې نه کوي مگر هغه څه چې په پیغمبر علیه السلام باندې وحی راشي. نو هغه قران دی، نو هغه په وحی په ذریعہ سره نازل شوی دی او په پیغمبر علیه السلام د قران تشریحات کړي دي او خپل عملی ژوندۍ کې چې د پیغمبر علیه السلام نه کم احادیث مونږ ته روایت شوی دي. نو دغه ما ينطق عن الهوى، نو پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکم په خپل طرف نه اجتهادي نه دی ویلي، بلکې د الله طرف نه چې پیغمبر علیه السلام باندې کوم وحی شوی دا، نو دغه په بنیاد باندې پیغمبر علیه السلام خبره کړې ده. ډیر موقع باندې پیغمبر علیه السلام چې کوم دی د ډیرو مسلو نه بارکی وی چې ماته د علم نشته، نو جبرائیل علیه السلام به وحی رول ده چې د دې مسلې دا مسله ده او د الله طرف نه دا حکم دی. بل ځکه الله جل شانه فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سچ دا پیغمبر تاسو درګي هغه واخلې او د کوم څه نم چې منی کی دا هغه نه منی شي. او ومن يطع الله چا چې د الله اطاعت، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر علیه السلام اطاعت کو هغه د